है मुझे अभी मत मारो, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, वो लोग पैसे इकट्ठा कर रहे हैं सब लोगों को। دومره ظلم مه کوي په یو بېوسه خلکو باندې چې تاسو دا نه مطالبې د پیسو کوئ چې هغه موږ خپل ځان خرڅ کوو هم نشو پوره کولی. भाई देखिए हम गरीब लोग हैं, 60 लाख रुपए हमारे पास नहीं है ना, ये तो आप जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो. دوه ورځې ټایم مونږ ورکړی چې جمعې په ورځ پورې که زما زوی را خلاص نه شو او کور ته رانغلو، زه به په ځان خاورو تېل اړوم، پټرول به په ځان اړوم، ځان به دې پریس کلب مخې ته سېځم. ښکاري لکه زه ورته چا په ګوته کړی یم، کاڼې چې راځي زما په سر لګي. یو زوی د اغوا شو، یو قتل شو په څلورو کې، یو جې ته لاړل. دا ټول هر څه په څو ورځو کې وشو؟ په شپږو ورځو کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو د نننی رپورټ شروع به زه په دې شعر کوم. یو پښتو شاعر وایي ښکاري لکه زه ورته چا په ګوته کړی یم، ښکاري لکه زه ورته چا په ګوته کړی یم، کاڼې چې راځي زما په سر لګي. نننی رپورټ زه تاسو ته د پېښور د یو ډېر عجز سړي پیش کوم چې په شپږو ورځو کې هغه د دریو ځوان زلمو زامنو نه څنګه خلاص شو، د ده زوی د کچیر ډاکوانو کله اغوا کړی دی، څومره پیسې ترې غواړي، دې یوه نیمه میاشت کې اوسه پورې ده د هغه د بازیابۍ دپاره څومره پیسې را پیدا کړې. د ګورمنټ طرف نه ده ته اوسه پورې څه داسې اواز میلو شوی دی چې ده ته پې تسلي وشي. دا ټول رپورټ چې کوم دی او د دې کس دا خبرې چې کوم دي دا تاسو ته نه زه په دې ننني ویډیو کې پیش کوم. ضروري وګورئ، ډېر د عبرت نه ډک رپورټ دی او دا چې وګورو نو دا د ګورمنټ دپاره یو ډېره زیاته عجیبه شانتې او غټه خبره ده چې اوسه پورې ولې څوک د ټس نه مس نه شو. ستاسو څه نوم دی چې تاسو د کوم ځای یې؟ بیسیکل خو زه د تاکال یم، د تاکال پایان، خو دې وخت کې زه په اسوخا بابا روډ باندې بربرو کې اوسېږم. ستا څه نوم دی؟ زما نوم ناصر دی. ناصر خان، دا ستا زوی چې کوم اغوا شوی دی، تاله د کچې نه ته وایې چې ویډیوز هم راغلي دي، کالونه هم راغلي دي، ستا د زوی څه نوم دی او د څه کار کوو؟ د ده نوم یاسر دی جی او د فرنیچر کار کولو. کوم ځای کې دي؟ د اسلام آباد کې کار کولو. دی په سویم تاریخ باندې د کوره تللی او بیا تاسو ته پته څنګه ولګېده چې دی اغوا شوی دی؟ دا د لسمې میاشتې 5 تاریخ او تقریبا داسې غرمه ټایم کې د کوره ووتلو. بیا د ده موبایل بند و، د ده لمبر نه میلاوېدو چې موږ بار بار ټرې کوله خو لکه د ده لمبر بند و. په څلورم ورځ موږ ته دا اطلاع وشوه چې یاره ستا زوی زموږ سره یې ډاکوانو سره دی او دې چې کوم دی موږ له 2 لکو روپو بندوبست وکړئ. نو موږ ورته چې دی تاسو په څه کې بوتلی ویل چې موږ دې د لارې نکوس کړی دی، بوتل یې ګاډي کې مچولی دی که نه، چېرته هم بوتلی دی؟ نو دوی خو داسې ونه ویل چې موږ چېرته بوتلی، خو لکه چې بیا موږ هغه لوکیشن معلومه کړو نو دې ګوټ کې کېو، د سند ګوټ کې او سند کې ګوټ کې دی، نو هلته کې و دی بیا کچه علاقه چې کومه ده دی بیا هلته کې و. نو بیا تر هغه چې کله وتښتولو بیا د ده مختلف ویډیوګانې راغې، هغې کې یو ویډیو داسې ده چې هغه د معاشرې کتو خو بلکل نه چې زه خپله نشم کتلی، نو عوام ته بیا څه وښایو. ای څه وایي، یو څه مطالبه کوي د کچې د ډاکوان چې کوم دي ستا د زوی د رهایۍ لپاره څه مطالبه کوي د پیسو؟ دی خو پیسو مطالبه اول چې کوم دی نو 75 لک روپۍ او بیا 60 ته راغی، بیا 40 ته راغی، اوس چې کوم دی نو هغې 25 لک روپو ته راغلي دي. او تاسو چې د دې خبرې څه تصدیق دی؟ تا د زوی د هغې په تحویل کې په ویډیو کې لیدلی دی؟ بلکل ما سره ویډیوګانې هم شته او بلکې روزانه هغه موږ سره خبرې کوي، زما لور د هغې سره خبرې کوي، زما بل زوی دی هغې سره خبرې کوي. څه خبرې کوي؟ څه وایي؟ نو هغه هم دا وایي چې یاره بس پیسې راواستوي، ما د دې قید نه خلاص کړي، په ځنګل کې یو کنده ده قبر یې کنستی دی او بس هغې کې پروت یم، نه چای شته نه روټۍ شته دی او تشدد کوي وهل ډېر زیات. زه به تاسو له ویډیو د هغې درم کوم. کله چې تاسو ورته وایئ چې پیسې نشته نو د خلک دمکي څه درکوي؟ هغې دا دمکي راکوي چې یاره تاسو له هغې دمکیانو خبره د اول نه ته سټارټینګ نه کوم. هغه داسې وه چې دې کله د هلک وتښتولو نو موږ 10 ورځې ټایم راکړو، بیا 15 ورځې ټایم راکړو، بیا میاشت ټایم راکړو. نو بار بار به هغې دا ویل چې موږ یې وجنو، موږ یې مړ کوو. نو بس چې زموږ به تل چې زموږ خو ډېره زیاته غریبي ده، لکه دا نه پیسې زموږ په وس کې نشته، موږ څه چانده مانده کوو. نو د هغې نه پس موږ د چاندې یو مهم شروع کړو. تا ته چې څنګه ما مخکې وایي چې زه تاکال اوسېدونکی یم، نو ما په تاکال کې چوک یې کټ واچولو، هغې دپاره چندې بندوبست هم وکړو. زموږ د کلي چې کوم چیرمن صاحب دی عظمت افریدي هغه را سره کېناستو، فیاض خلیل را سره کېناستو، داسې مختلف سیاسي پارټۍ کسان دا لاندې که نه دې موږ سره کېناستل او 2 ورځې موږ چانده وکړله.
نو په هغه چنده کې مونږ ته 3,08,000 روپۍ راغونډه شوې د هغې ډیمانډ چې کوم دی نو 15 لکه روپۍ دی نو بس زه ډېر زیات غریب یم ډېر بې انتها زه حقیقت چې ته وایم دروغ نه یم زما اوس هم بار موټر سایکل ولاړ دی تاسو کتلی شي 2007 ماډل دی او زه په هغې باندې بیک کوم کریم بیک کوم والله کې را سره سورلی کینیم او که سورلی کیم نی زه ټوله ورځ کې 500-600 روپو نه زیات نشم ګټلی یو جي دویمه دا چې زما د دې کوم زوی چې دی تختولی دی یاسر د 4 واړه ماشومان دي وړومبی لورې چې کومه ده هغه د 9 کالو ده نو چې د 9 کالو وړومبی غټه لورې ده نو ورپسې د 4 ماشومان د 100 کالو تاسو په خپله دا حساب وکړئ نو هغې ته چې ما د نه کوم تپوس وکړو که نه چې ای وی پیسې رانه کړي نو د سره به څه کوو بس دی به د نورو غونتې ولو بله ورځ یو ویډیو راستولی وه چې 4 تنه یې زما د زوی په مخ کې وویشتل او اوس یې مونږ له ټول 15 ورځې ټایم راکړی نو 15 ورځو کې 2 ورځې تېرې شوې 3 ورځې پاتې دي بس د الله سره ته ناز یو ته چې کم تا پریس کانفرنس هم کړی و تا د علاقې ایم پی اے ایم این اے څوک بل داسې زورور سړی نه دی راغلی یاره ماله ایم پی اے راغلی و عاطفه د کانفرنس نه راغلی و او باقي نور خو مونږ هلته کې ناست یاسین خلیل راغلی و پرون هغه مونږ سره حجره کې څه مشوره وکړو بیا د پریس کانفرنس هم هغه جوړ کړو یاسین خلیل جوړ کړی دی هغې کې عاطف هم راغو عاطف خلیل هم راغو بیا مطلب دی نور کسان داسې زموږ خو د فرنیچر یونین صدر چې کوم دی زه د هغې ډېره شکریه ادا کوم چې هغې باندې مونږ وګرځېدو هغې ټول مطلب په یو اواز ماله راغلی او زموږ پریس کانفرنس شو خو لکه ما ته تر اوسه پورې د یو طرف نوم صحافر نه دی راغلی صاف نه دی ملاو شوی نه ستا ټوټل څو زامن دي او څو لوریانې دي زما ټوټل جی 4 زامن دي او 3 مې لوریانې دي دا 4 واړه څه کار کوي او چېرته کوي دا 4 واړه فرنیچر کار کوي دی کې یو زوی مې چې کوم دی 3 نمبر هغه په اسلام آباد کې ووژلی شو د 9 میاشتې په یو کم 10 تاریخ باندې د هغه د قتل دعوه ستا په بل زوی شوی وه زما د هغې دعوه چې کوم دی نو په بل زوی شوی او هغې کې هغه اوس هم اړیا له جیل کې پروت دی دې وخت سره یو زوی د اغوا شو یو قتل شو په 4 کې یو جیل ته لاړل دا ټول هر څه په 100 ورځو کې وشو په 6 ورځو کې اوس دا دغه یو زوی مطلب چې کوم دی هغه هلته کار مار کوي هغه ټکساله کې د فرنیچر کار کوي د هغه خپله 4-5 ماشومان دي نو ما ته چې کوم زوی مې مړ شوی دی د هغه کوثر نوم د هغه راته 3 ماشومان پاتې 3 ونه هلکان دي او 4 ماشومان د دې نو لکه د 2 ماشومانو دا موټر سایکل تاسو په خپل حساب وکړئ زه ډېر غریب یم ډېر بې وسه ما خو د چا دروازه پرې نه خو لاړم ولا خو ما سره هېڅ چا ستاونه ونه کړو مرستې را سره ونه کړه او نه په غټه سطح ماله څوک راغلي دي باقاعده ما د مطرې تاڼه کې اف آی آر درج کړی دی هلته زه لاړم هغې ویل چې څنګه ما چې د کوره تللی دغسې کار دی ایس پی اپریشن صدر چې کوم دی دفتر دی په دې صدر روډ باندې باړه روډ باندې هغه زه وغوښتم وله ورغلم ښه زما لکه ډېر په نرمه لهجه کې ما سره خبرې وکړې بیا هغه مطرې تاڼې ته واپس واستولم چې واستولم هغې را سره بس په هغه اف آی آر خبره وکړه چې کوم ما مخکې ورکړی و په هغې را سره خبره وکړه نمبر یې رانه واچول بیا به موږ تا سره رابطه کوو خو لکه تر اوسه رابطه نه ده شوې یو خبره دویمه دا خبره چې زما د زوی اوس کوم د دې ډاکوانو په قبضه کې دی د ده په موبایل ما سره روزانه خبرې کېږي زما لور سره کېږي زما زوی سره کېږي زما زوم سره کېږي خو لکه دا ګورمنټ دونه کمزوری دی چې د لوکیشن نشي معلومولی یا په واتساپ مونږ سره خبرې کوي دا واتساپ چې کوم دی نه ام بي استعمالېږي کوم دی نه د وای فای استعمالېږي دا خو دې معلومولی شي که نه خو زه هم تر نن ورځې ما نه دا تپوس چې ونه کړو چې یاره ستا دا زوی تا سره خبرې کوي تا له راځي خو ګورمنټ خو دونه کمزوری نه دی یو دویمه ګورمنټ چې کله دلته په پېښور کې په مختلف ځایونو باندې دي اپریشنونه وکړل و دلته دهشتګرد دي دا کچې ډاکوان چې کوم دي دا دهشتګرد نه دي چې دا زما زوی تختول داسې زما د زامن غونته ډېر ورسره پراته دي ښکاره خبره ده خو د دې لپاره اسمبلیا کې بلونه پاس شي منظوري ورکړي چې په پېښور کې په فلاني ځای کې دهشتګرد دي نو دا د کچې ډاکوان بیا څه شی دی د کچې ډاکوان د حکومت په مخ کې دي نه دونه کمزوري دي د حکومت زموږ دونه کمزوري چې د کچې ډاکوان بندوبست نشي کولی اخیری ځل څه خبرې شوې دي ستا د زوی تاسو سره او کله شوې اخیری به د په موبایل خبره کې په موبایل به ما ورسره 3-4 ورځې مخکې شوي خو زما لور سره پرون هم خبرې شوي څه خبرې پرون کړې نو بس همدغه خبره کوي چې یاره ما له پیسې راواستوي ما د دې قید نه خلاص کړي زه باقي مرم زما خپونه ساوتې زما بدن کې حرکت نشته دی هغه وایس میسیجونه ما سره در باندې به وایم نو څه خبره دی کې نشته حقیقت به چې څه وي هغه به حقیقت وي حکومت نه د څه مطالبه ده اخیری مطالبه زما حکومت نه دا چې زه ډېر بې وسه ما مخکې هم دا خبره کړې پرون پریس کانفرنس کې هم دا خبره کړې زه چې کوم دی حقیقت خبره کوم زه د پښتو ژبې یو ادبي شاعر یم دروغ نه ویم حقیقت خبره چې څه کوم هغه حقیقت کوم زما دغه موټر سایکل دی ما ته خلک وایي چې دا خبره پکې مه کوه نو زه ورته وایم زه خپل حیثیت چا نه پټوم زما چې څه حیثیت دی دغه مې حیثیت دی زه په دې خو دا زوی نشم راخلاصولی نه په دې باندې زه د 2 کسان ساتلی شم 2 هغې دي 3 مونږ یو
نو دا خو لکه ډېره بې مناسبه خبره چې ما سره حکومت لکه امداد ونه کو زما تپوس نو که هغه امداد خو لرې خبره چې ما له راغلي نه دي ما نه چا تپوس نه دی کړی هغې له مونږ باقاعده ویډیوګانې ورسولي یا کوم موبایل چې زما زوی سره دی په هغې کې د هغې د کور والا د ماشومانو فیملي تصویرونه ټول هغې سره دي زما یو بل زوی دی د هغه څه ویډیوګانې وې نو چې څه خبره شي چې مونږ غریبانان یو هغې له دغه ځای نه هغه ویډیو راواستې وي تاسو ګورئ تاسو غریبانان یې تاسو خو داسې نو هغه زما زوی ورته په جواب کې دا یو خبره وکړه چې زه به یو پلازې سره ودرېږم او زه به یو ویډیو جوړه کړم نو څه کې دا پلازه زما شوه لکه تاسو دونه غټ ګیمونه کوئ دونه غټ غټ کارونه کوئ تاسو په دې نه پوهېږئ نو چې موږ ویله تصویران د کور ویډیو هر څه مو ورواستل خو هغې بس یو خبره نیولې چې څه کوئ هغه کوئ چې موږ یو خیرمار ګیر کړو یو ملنګ ګیر کړو که نه او کوم ډیمانډ هغې ته د پیسو کړو هغه ته حاصلې وکړو موږ ته لاسونه خپې کټ کړو په بازار کې کینو خیر پرې راغونډو تاسو سره چې کله دي د خلک خبرې کوي نو پښتو کې خبرې کوي نه دي پښتو کې چېرته کوي دي په اردو کې خبرې کوي او هغه خبره کوي چې کوم ورته هغه ډاکو کوي تاسو یې وایي خپله خبره ورسره کولی نه شي که د دې کور والا ورسره دوه درې ځلې خبرې وکړي دا ورته چې ما سره خبرې مه کوه چې کینو په اردو کې خبرې کوو څه چې ما ته دی وایي زه به تعالی هغه جواب در کوم دا ستا ماشومان چې کم دي د یونیورسټي چې دي کم دي دې پلار سره خبرې کړې دي یا د خلکو ته څه سوال مینت کړی دی کړی دی خو هغه ډېر واړه دي چې ما خو ته وایي چې زه هغه مشرۍ لور د شپږ نیمو ای ته څه وایې چې کله یې پلار غواړي تاسو ته څه وایې ته مونږ وایي چې یاره کار لتلی دی را به شي کار لتلی راځي پیسې دله ګټي بس دغه خبره ورته کوو بل مونږ سره د هغې څه جواب نشي چې هغې له مونږ سره بل څه جواب ورکړو بس دغه ورته وایي چې یاره تاسو له کار لتلی راځي تاسو د حکومت نه یا د پولیس نه د ګورنمنټ نه څه مطالبه ده مطالبې خو ورته ما خپلې ایښي چې زما زوی دې راخلاص شي بیا مونږ چې پرون پریس کانفرنس کولو نو هغې کې دا خبره چې د 2 ورځو ټایم مونږ ورکړی چې جمعې په ورځ پورې که زما زوی راخلاص نه شو او کور ته رانغو زه به په ځان خاورو تیل اړوم پټرول به په ځان اړوم ځان به دې پریس کلب مخې ته سېځم د جمعې په ورځ زموږ هلته جلسه ده تاکال چوک کې یاره زما په خدای قسم چې زه ټیک داسې وکړم چې زه په ځان تیل واچوم زما ذمهوار به د حکومت وي بیبي ستا په شپږو ورځو کې یو زوی قتل شو بل جیل ته لاړو بل اغوا شو چې کوم قتل شو اخو واپس نشي راتلی دا کوم زوی چې د اغواکارانو سره دی دې حوالې سره ته څه مطالبه کې د حکومت نه او د خلکو نه زه دا مطالبه د حکومت نه کوم چې د خدای خاطر دې وکړي او زموږ د غریبانو د بېوسو دومره لاس موږ سره وکړي چې زه پرې د خپل زوی راخلاص کړم او دې راشي واړه ماشومانان چې موږ ډېر خواره او دغه شو خفه شو ډېر زیات خفګان او تکلیف موږ ته رارسي دا 15 څلوېښت ورځې وشوې 50 ورځې چې روزانه موږ نه روټۍ خورو نه اوبه څښو نه چای څښو بس شپه ورځې موږ جاړو ویل الله نه دا غواړو چې خدای ته مې دا زوی راخلاص کړي خیر دا حکومت خو دومره کمزوری نه دی دومره بېوسه خو نه دی لکه زموږ غوندې دومره دې وکړي چې زموږ دا بچی دې راخلاص کړي خیر دی الله به ورته د دې اجرونه ورکوي موږ خو ډېر بېوسه یو موږ خو نشو کولی که نه خیر دی دومره دې وکړي چې زموږ د خوارانو تپوس دې وکړي دې دا دومره هر څه کولی شي او د دې د کچېرې ډاکوانو علاج دې نشي کولی ولې دې داسې کمزوري دي دې څومره کمزوري دي یا سر سره ستا خبرې چېرته شوي دي دا چې کله زه یې نشم اورېدی چې دې ما ته ووایي زه ورته یم زه یې نشم اورېدی په دې ساعت به مې د مزغو رګ شلېدلی وي او به یې نه وینم وایم ما ته مه ښایي د یاسر چې کوم بچي دی ای چې پلار یادوي نو ته ورته څه وایې بیا نو موږ ورته دا وایو چې بچی خیر دی را به شي نن به راشي سبا به راشي او موږ خپل هم په دې انتظار یو چې الله کله به داسې ورځ وي چې زما زوی به کور ته راشي او زه به یې ووینم زما زړه د خفګانه چویز وي زه ډېره زیاته غمجنه یم ستاسو د کور خرچه خو به ښه ټیک ټاک روانه وه که نه الریډي د څلورو زامنو اسلام آباد کې کار کوو एकदम دا آفت رالو او یو دم را باندې دا خفګانونه راغله بس نه پوهېږو څه خبرو د الله کار دی چې الله پاک زموږ د صبر امتحان اخلي څه ووایو د کور خرچه هم ښه ښایسته روانه وه بس ګزاره روانه وه د الله شکر مه دا کولو الله دې وکړي چې اگر اخلاص شي که فرض کړو اخلاص نشي د دې هر څه به ګناهګار او ذمهوار څوک وي بس بیا زه څه ووایم دا وزداره خلک او دا حکومت چې د دې غریبانانو خوارانو تپوس نه کوي الله سره خو بیا یو ورځې پیشي کېږي که نه الله پاک به ترې زمونږ تپوس کوي یو ورځې دغه چې کم ډاکوان دي که نه دوی خو په پښتو نه پوهېږي خو بیا هم ستا دا میسج به څوک ستا دا پیغام به ورته څوک ترجمه کړي وروبرسي ای ته څه ویل غواړې دا غله چې کوم دي هغې ته زه دا ویل غواړم چې د الله د قهر نه ویریږئ یو ورځې به تاسو د الله سره مخ کېږئ خیر دی دومره ظلم مه کوئ دومره ظلم مه کوئ په یو بېوسه خلکو باندې چې تاسو دا نه مطالبې د پیسو کوئ چې هغه موږ خپل ځان خرڅ کوو هم نشو پوره کولی خیر دی دا نه یو ګزاره انسان سره کوي او داسې ظلم مه کوئ څوک د سره امداد هم نه کوي حکومت هم داسې دی او تاسو سره هم پیسې نشته کېږي بس الله نه به خیر غواړو الله خو هم شته که ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو د دې
عجز مور پلار خبرې واورېدې. د دې مطالبه هم دا او زم دا ویم د حکومت مثال چې کوم وي هغه د مور او پلار وي او څنګه چې دوی وي همدغسې زه بیا ویم چې حکومت څه دومره زیات بېوسه نه دی. که موږ وګورو د ګورمنټ نه علاوه هم ښه وسداره خلک زموږ په دې ملک کې شته. دا امتحان نن په دوی دی، دا په هر چا راتلی شي، که هغه په ګورمنټ کې وي که هغه څه بل څه داسې څه کار روزګار کوي. نو اول خو د ګورمنټ ذمواري جوړیږي چې هغې د دې دپاره مطلب دا د خپل هلې ځلې وکړي او دغه الګ بازیاب کړي. بل که موږ وګورو کله چې الیکشن وي نو ناظم، کونسلر، ایم پی اے، ایم این اے لکونه څه چې کرونو روپۍ د هغه د الیکشن په دغه مهم باندې لګي. نو که لږ موږ د صرف د دې پېښور خلک هم لږ دومره خپل ضمیر بیدار کو او یو سوچ وکړو چې یار دا کم دی مطالبه د 25 لاک نو دا هېڅ دومره ډېرې زیاتې نه دي. که کله د ګورمنټ نه پاتې وي نو بیا د دې عجزان مور او پلار ته کتل پکار دي چې کم الک وغا شوی دی د هغه وړو وړو بچو ته کتل پکار دي. زه وایم چې مطلب که تاسو او موږ ټول تاسو یو مهم وچلو که فرض کو د ګورمنټ نه پاتې وي نو چې عوامي سطح باندې موږ یو داسې مهم وچلو چېرې د دې دا پیسې برابر شي، ډاکوانو ته حواله شي، ځکه چې اوس بله لاره دې سره شته نه او دغه ماشومانو له او دې عجزانو له خپل زوی راشي، دغه ماشومانو له خپل پلار راشي. نو الله دې وکړي چې دا کمې خبرې مونږ وکړي چې دا لږې د چا په غوږ باندې ولګي او دې سره یا څوک رابطه وکړي. زه په دې خپله ویډیو کې به دا کم کس چې اغوا شوی دی د پلار نمبر هم ورکوم، که څوک رابطه کوي نو د سره رابطه هم کولی شي. د کور ایډرس هم تاسو واورېدو چې دی په ورسر روډ باندې اوسېږي، خو نمبر چې کم دی هغه زه تاسو سره شیر کوم، ضرور دې سره رابطه وکړئ. ډېره مننه.